خاونده دا ګیره چې کوم ده دا ډېره عیب خبره ده. دا ګیره بد ښکاره کېږي. دا چه ګیره دا څه شی دی؟ دا رکاوټ دی. ته چې ما ته رانږدې کېږي بیا په ما دا ویښته زیګ زیګ کېږي. دا زما په مخ ښه نه لګي. دا لرې که دا ختم که. بادشاه ته ښځې امر وکړو چې جي ګیرې له دلیل راوباسه چې دا حرامه ده. توجه کوئ خبرې ته. بادشاه بار راووته. د کور نه اډر شوی دی. مولیان یې راجمع کړه. درباریان مولیان چې مولیان یې راجمع کړه وی بی کور نه اډر شوی دی. بیګم ویلی دی چې دا ګیره چې کوم ده دا را باندې بده لګېږي جي اسلام کې د دې ګیرې د ختمېدو څه طریقه او دلیل راوباسئ. مولیان وی ټیک دی جي که نه راوباسو دی نه. الله وی زما د رحمت نه مه نا امیده کېږي ځکه د الله چې څنګه د الله ذات لوی دی نو داسې د الله رحمت هم لوی دی. الله فرمای ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله وی ما رب تراشه ما ته رجوع وکړه نو چې ستا څومره ګناهونه دي ټول معاف کوم. الله معاف کېدو ولا ذات دی. ګورې ښه مونږ تاسو که وګورو نو مونږ تاسو ګناهونه کوو. مونږ ګناهګار یو، خطاکار یو، سیاکار یو. او بله خبره کوم مونږ ګناه هم کوو د ګناه دپاره ځان له بیا دلیل هم ګورو جي دلایل هم ګورو. سود هم کومه ما ته پته ده چې سود حرام دی نو دا سود دپاره مې ځان له بیا دلیل هم پیدا کړی دی. یاره جي دا که داسې شي نو بیا به جایز شي. بله لوبه شروع ده مونږ مسلمانانو کې. حرام غلط کار کوم د غلط کار دپاره الله وی ګناه دې وکړه ټیک ده ما رب طرف ته رجوع وکړه توبه وباسه. الله وی دروازې اویا پیرې ګناه وکړه نو اویا پیرې توبه وباسه نو اویا پیرې دې معاف کوم. سبحان الله وایي. د الله داسې ذات دی. ته ګناه کوه ما رب ته وایې چې رب بل در خو نشته. الله په سچه باندې توبه وباسه. که بیا دنه وشوه نو خیر دی خو اراده به دې دا وي چې الله بیا به ګناه نه کوم او توبه وباسه او دنه ګناه وشوه بیا توبه وباسه په دا اراده باندې چې الله نه کومه. ګناه کوه په دا اراده باندې توبه وباسه چې الله زما دا اخیری ګناه ده بیا به نه کوم. او پر ورځ کې ته اویا ګناهونه وکړه او الله طرف ته اویا پیرې رجوع وکړه. الله دې اویا نه 100 پیرې بخي د ما محترم. خو شرط پکې دا دی چې ګناه به تسلیم کې کنه چې الله ما دا ګناه کړې ده الله ما نه دا خطا شوې ده. ګناه خطا به تسلیم کې الله ته به خپل ذات تسلیم کې چې خدایا ګناه مې کړې ده. او کنه ته ګناه مو کې او د ګناه دپاره بیا ځان له دلایل هم ګورې. اکبر بادشاه پخوانی زمانه کې یو ذلیل بادشاه و. تاسو به نوم اورېدلي اکبر بادشاه د زمانې لوی ارامي و. دا داسې بادشاه و چې ده به ګناه کوله دین به د خپل خواهش موافق چلو او ځان سره درباریان مولیان هم ساتلي وو. هر څه خرڅېږي بازار کې جي په پیسو باندې هر څه خرڅېږي. داسې مولیان هم شته چې هغې علم خرڅ کړی دی دین یې خرڅ کړی دی. داسې مولیان شته چې ایمان یې خرڅ کړی دی. داسې امامان او علما شته چې د خپلو مقتدیانو د رضا دپاره خپل ایمان او امامتي خرڅه کړې ده. الله دې وساتي د داسې علماونه ټول وایي امین. دا د زمانې بدترین علماء کرام دي او د ټولو نه مخکې جهنم ته به دا علماء کرام ځي. وی اکبر بادشاه چې دین کې به څه مسله خوښه شوه علما به یې راجمع کړه. وی دې دپاره څه دلیل پیدا کړې. بس علما به کېناست جي پیسو والا مولیانو دلیل به پیدا کړ. بادشاه به وایي جي دلیل پیدا شو بچې دلیل پیدا شو خو شریعت ته برابر څه کړه. اوس خو ګناه پکې نشته. ګناه به هم کول او د ګناه دپاره به یې دلیل هم کړه. ښځې ورته کور کې وویل چې خاونده دا ګیره چې کوم ده دا ډېره عیب خبره ده. دا ګیره بد ښکاره کېږي. دا چه ګیره دا څه شی دی؟ دا رکاوټ دی. ته چې ما ته رانږدې کېږي بیا په ما دا ویښته زیګ زیګ کېږي. دا زما په مخ ښه نه لګي. دا لرې که دا ختم که. بادشاه ته ښځې امر وکړو چې جي ګیرې له دلیل راوباسه چې دا حرامه ده. توجه کوئ خبرې ته. بادشاه بار راووته. د کور نه اډر شوی دی. مولیان یې راجمع کړه. درباریان مولیان چې مولیان یې راجمع کړه وی بی کور نه اډر شوی دی. بیګم ویلی دی چې دا ګیره چې کوم ده دا را باندې بده لګېږي جي اسلام کې د دې ګیرې د ختمېدو څه طریقه او دلیل راوباسئ. مولیان وی ټیک دی جي که نه راوباسو دی نه ګورو جي دلیل ور پیدا کوو. مولیانو نه خو طریقې ورځي خپې وله بیا وبوته کوي. الله دې معافي وکړي.
وی علما کېناستو یو حدیث یې راویستو صحیح حدیث ته توجه کوئ خبرې ته هسې نه چې تاسو هم ترې غلط مطلب ووایئ ګوره دا داسې نه ده مطلب یې هم درته وی علما کېناستو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په زمانه کې یو کس راغی ګیره برېت یې خریلی و نو نبی علیه السلام مبارک مخې ته ناست و نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه چې جنتیان به داسې لکه دې سړي ته وګورئ مطلب ته وکېده ګیره برېت یې خریلی نو هغه وایي جي چې چا ګیره برېت خریلی خو دا جنتي دی که نه ګیره خریلی پې جایز کړو جي حدیث کې راغلی دی بس باچا اډر وکړي چې حدیث کې راغلی چې انسان ګیره برېت خریلی نبي علیه السلام ورته اشاره کړې ده چې د جنتي به داسې حالان کې د حدیث مقصد او مراد دا دی نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې انسان به دونه عمر کې 30-33 سال عمر کې وي لیکن په مخ باندې به ګیره برېت نه جنتیان به داسې د ما محترم ټول څوک سره سبحان الله مقصد یې دا او علماء ته کوم مقصد راته وکړه چې هره جي جنتي به داسې چې دا ګیره برېت یې خریلی او ځان له چې دلیلونه جوړوي اوس خو موږ ځان له د سود دپاره دلیل جوړو که نه هلکه انډر پلی کومه موټر سایکل مې واغسته اوس راغ دا شی ډېر سورو دی ګاډې والي بیه وکړي پیسې پکې منځ کې نشته ښه دا ستا په دونه شه ټیک شه جي او جي په دونه مې شه ښه اوس یې په ما په څو راخرڅئ خبرې ته توجه شي یاره جي ستا په شپېته شه په ما مړه بس مارې په 40 راکړه منځ کې پکې څه نشته 40 روپۍ ونه ورکړي 40 زره روپۍ ونه ورکړي هغه ته په حقیقت کې 15,000 روپۍ ورواړي ورکړي 40 دي ورواړي 15 نوم ولا موته د انډر پلی ایښی دی په حقیقت کې سود دی او ربا ده زما محترمو یاد ساته موته ولې د انډر پلی نوم ورکړی دی بعضې علما داسې شته چې هغوی ولې د جواز فتوې لیکلي دي وي دا جایز دی محکم عالم چې د جواز فتوا ورکړې د فقیر 24 ګنټې بره ناستې مالې راوله چې حساب ورسره وکړم دا کوم مولا دی چې تا ته سود جایز کړی د ما محترمو موته نبي علیه السلام مبارک فرمایي چا چې یوه پیسه د سود وخوړه یوه پیسه روپۍ نه یادو یوه پیسه د سود وخوړه د داسې کار وکړه لکه مور سره 34 پیرې زنا وکړه الله دې مو ساتي د ما محترمو او سوچ کوه او کم جسم چې هغه په حرامو باندې ته د حرامو انجکشن یې ورته ووایې ستا بچي د سود په پیسو باندې راغټ شو زما محترمو همدغه بچی د تا نه به ګریوان ته لاس اچي دغه بچی به د خپلې مور عزت تار تار کوي دغه بچی به خپله خور لور ښځه په بازار کې بیا خرڅوي ولې د سود په پیسو باندې پرورش شوې زما بیا خلک راشي جي ښه تکړه تکړه خلک یاره جي بچي مې نافرمانه دي زه یم بچي به یې نافرمانه اول دا ووایه کاروبار څه کې که ستا پیسې او ستا مال حلالو نه منم چې ستا بچو ته غذا په حلال مال ملو شي او هغه بچي آرامیانو خیږي او ستا نافرمانیو کې دا نه منم اصل شی ګوره معیشت دی د ما محترمو تقوا دا نه ده ګوره یاد ساته تقوا دا نه ده چې ته اجي صاحب جانماز دی په اوږه نیولې دی ور اخلاصې جومات ته یاره جي د زکات په وخت کې مې ځان ته خلک محتاج کړي دي زکاتونه مې ورکوم ټرک مې راوستی دی دنیا ته مې ښکاره کړ روجې م نیسم جي حج لم روان یم جي حج لم روان یم عمرې مې جي د بېشماره عمرې مې کړي دي لیکن مال دی حرام دی مال یاد ساته زه اکثر دا خبره کوم یو عبادت تی نه قبلېږي دما و بچي دی او ستا دا جسم د حرمت او د حرامو نه ډک دی زما محترم الله دې موږ وساتي نو خبره مې دې پورې کوله چې د الله ذات ډېر رحیم ذات دی الله وایي ما طرف ته راشه ګناه کوو په ګناه باندې بیا ځان له دلیلونه هم ګورو د الله ذات ډېر غیرتي ذات دی سلام